سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا دورہ تفسیر 2020 دیارلسم درس دے. دین مخ کے یا لس درسنا پا التقریب تیروتا چاگا یو درس شمارو او پا یو لسم درس کے دے آغا لسو درسو نرستو تشکیلو. بیا دے اغین نرستو دولسم درس مشتملو پا الاہداء او سند تفسیر باندے. چمنگ دا خپل مختصر کتابچا یا دا المختصر من الجواہر والدرر الى خلاصة الصور دا دے الف اول دے حکمت بالغہ اگر طولو حضراتو دا دے صحابو نرواخلا تر الف ثانی پورے طولو تدا حدیہ دے. سپردم بتو مایہ خوشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. بیاد الف ثانی کے معلمین اربعہ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ قاسم نانوتوی حضرت شیخ الہند او جماعت شیخ الہند دا دے خپل خپل صدای مجددین دی دو تدا حدیہ دے. ابیاد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے حکمت بالغہ چکم شپگ شاری ہندی اغو تدا حدیہ دے. پسند کم دا خبرو خودلا چمنگا لفظی ترجمہ دے شیخ استاد عبدالباقی سواتی رحمہ اللہ نا چے پا اسلام آباد کی جامع عربیہ یو مدرسہ دا اس چے دی فریدیہ شکل اختیار کر دے او دا دے محتمم آغا وقت کی یو اختر سے بو او پا دے کی دننا لوی مدرسینو اکثر دی دارالعلوم دیوبند فارغو دے تورغر مولانا ریحان الدین سے رحمہ اللہ منگو استازو چکم دغا مدرسہ کے مدرس ہو او مولانا حبیب الرحمن سے دی ٹکرائے آغا اسیر بنگال آغا دغلتا مدرس ہو او مولانا عبدالباقی سے دی سوات نورو ما ساتذہ کرامو منگ دا ترجمہ دے مولانا عبدالباقی سواتی نویل دا اللہ دے پا برزخ کے دے اغو درجات بلند کی. بیا مظہر العلوم دے دیوبند رستو مولانا صادق سے رحمہ اللہ دویم دا مرکز پا کراچائی کے جوڑ کڑو او پخپل مولانا محمد صادق رحمہ اللہ جواغا تحریک شیخ الہند یا تحریک ریشمی رومال کے آغا دے مکران او دے دغا سند دا دے علاقی آغا امیرو مو او دغل تا یو ډیره لویه کتب خانه وه او دغه ادارې ته ډېر لوی لوی مشایخ راغلي وو. هغه نسبت سره هلته کې هم موږ هغه دارالمطالعې نه استفادې کولو په نیت پاتې شوي وو.
د مولانا احمد علی لاهوري رحمه الله یو زوی غالبا حبیب الله صاحب نوم یې و، هغه ملته مدرس و پاتې شو، او حضرت سیندي صاحب هم دغلته راغلی، ابوالکلام آزاد، داسې یو لوی تاریخ دی د هغه مدرسې. بیا موږ د شیخ طاهر یوسفزئی رحمه الله نه باضابطه په سن 93-94 کې دوره تفسیر کړدا، او د شیخ سرفراز خان صاحب رحمه الله نه هم په دغه دورانیه کې موږ دوره تفسیر کړ دی، او بیا اخر کې موږ تر تدریس په زمانه کې ټوله استفاده موږ د حضرت صوفي صاحب نه کړ دا، چې هغه شپږم شارح دی د حکمت بالغه. دا شانتي موږ د تفسیر د مختلف مشایخو نه هم اغوستی دی. شیخ سید احمد خان رحمه الله چې دی د امیر تبلیغ په جزیرة العرب کې، او شیخ مغفور الله بابا، او شیخ الطالبان شیخ حمدالله جان صاحب، شیخ حبیب الله سندھی، او دا شانتي نور حضرات. دا سند ډیر ضروری دی د وخت کې. داسې غونې وخت راغل دی چې دجالي دور دی، او د دجال د ظهور زمانه ده. او مستشرقینو او مستغربینو د دنیا نصابونه ګډوډ کړي دي، او د دین اسلام باندې خاص طور باندې حملاور دي، او د دین اسلام تعبیر او تشریح په د 20 صدۍ کې ډېر ګډوډ کړی دی. یو نوی نصاب په د 20 صدۍ کې په وجود کې راوړی دی، او اوس د مستشرقینو د هغو حکومتونو اوس دا پروګرام دی چې دغه نصاب په دنیا کې په زوره غالب کی، خو تدریجاً روان دي، تدریجاً. او پولی جوړ کړ دی جامع اسلامیه مدینه منوره، او پولی جوړ کړ دی پل دریاب باندې چې پل ږدي، کوم باندې چې سړی پوري وځي، د یو ځای نه بل ځای ته پوري وځي، نو پولی جوړ کړ دی ندوة العلماء لکھنؤ دا ادارې، او جامع اسلامیه اسلام آباد وغیرہ. دا خو خیر د قابل نه ده چې د دې نوم واخیستی شي. او ازهر چې کوم ډنګرغونډ دی داسې ادارې هغو، او خصوصا د جامع اسلامیه مدینه منوره او د هغې ذیلي شاخونه هغو پلونه جوړ کړي دي چې دغه غلط تعبیر و تشریح او دغه نصاب صحیح ځایونو باندې غالب کی په زوره یا په رضا، په ترغیباتو باندې او په مختلف عنواناتو، د روشن خیالۍ په نوم، د تسهیلاتو په نوم، د تجدداتو په نوم وغیره وغیره. ډېر لوی دغه دی، زه په آینده بحث کوم انشاءالله. پوسکنده مې ګویم خطا نشي. نو چې داسې حالات دي نو سند بیانول ضروری دي، او سند مفهوم دا دی چې موږ د دې اکابرو نه به بار نه وځو. دلته کې یو اشکال لري کما چې د امام الموحدین شیخ محمد طاهر رحمه الله د شیخ سرفراز خان رحمه الله ترمنځ د متأخرینو یو داسې طوفان راوچت که چې د راتلونکي نسل دا خیال کوي چې یاره داسې جدا جدا مذاهب خلق و، اجاسې جدا خلق و د یو بل نه. حالانکه داسې خبره بالکل نه ده. شیخ طاهر رحمه الله د اکابر علماء دیوبند شیخ الهند شاگردانو مخکې دی شاگرد دی، او د مولانا حسین علی رحمه الله شاگرد دی، او کټر صوفي هم دی. او په دې خاوره کې هغو چونکې د پښتو خاوره ده، په نرمۍ خلک خبره نه مني، نو هغو لږه سختي کړې ده.
دا خبره ده، خو بغیر د سختۍ نه د دې خاورې علاج نه کېده. دا جدا خبره ده چې وروستو بیا دا ماشومان واړه چې راله نو دو هغه سختۍ نه غلطه فایده واخیسته. یو مشر کس که سختي وکړي نو برداشت کېدی شي، خو یو کشر چې سختي شروع کړي نو دا لږ مناسبه نه ده، د آدابو نه خلاف ده. دا یو ورانې بیا ډېر لوی شو، خو د دې اکابرو ترمنځ هېڅ مسله داسې دومره داسې اختلافي نه وه. دا ټول مخکې یو. او بیا د پنجاب کې د ګجرات کې یو حضرت صاحب و شاه عنایت الله شاه ګجراتی رحمه الله، هغه په دغه مسله کې ډېره سختي راواغسته او هر تقریر ما دغه په خپله د هغه ډېر تقریرونه اورېدل دي او د هغه په مجلس چې کوم ځای د هغه بیان تللی یم، خو هغه به دقه یوه مسله وه، بس دا د هغه یاده وه، نور څه خبره به هغه نه کوله، خو بس دا خپلو پسې شی او دا خبره به هغه ډېره زباتله. حالکې د هغه د جماعت قاضي شمس الدین رحمه الله، مولانا قاضي عصمت الله رحمه الله، او دارنګ شیخ غلام الله خان رحمه الله، او دارنګ هغه جاجروي رحمه الله، او دارنګ دلته کې دا اټک کې عبدالسلام صاحب رحمه الله، دا د اټک چې کوم عبدالسلام دی، یو خو هغه عبدالسلام دی چې بیا د جماعت نه جدا شو، هغه جدا دی، هغه د دریاب نه پورې دی، د دریای اباسین نه پورې دی، او دا را پورې دی د اټک په کې دی عبدالسلام صاحب رحمه الله. د ټولو حضراتو د ځان علماء دیوبند سره وابسته ساته او په خپله مولانا حسین علي رحمه الله چې دی د بره د حضرت خواجه دوست محمد قنداري رحمه الله د سلسلې سړی دی. شاه منصور بابا رحمه الله هم د مولانا حسین علي نه بیت دی، او غرغوشتو بابا رحمه الله هم د مولانا حسین علي نه بیت دی، او شیخ سرفارستان هم د مولانا حسین علي نه بیت دی، او شیخ طاهر رحمه الله هم د حسین علي نه بیت دی. نو دا داسې یو د بالکل د جدایي خبره نه وه، خو متاخرینو څه جوش پکې راغی، اصل د جاه طلبۍ او د مال طلبۍ امراضو شکار شله، نو هغو بېخوندګي پیدا کړه. حالانکې دارالعلوم دیوبند زموږ مرکز دی، او د هغه مرکز مشر حضرت قاري طیب صاحب رحمه الله د قاسم نانوتوي چې هغه معلم ثالث دی، او هلته کې د حضرت حکمت بالغه کې د شاه ولی الله رحمه الله د حکمت څلورم شارح هم دی. دا قاري طیب صاحب د هغه نسخې دی، هغه باقاعده دلته کې راغی، او شیخ عبدالحق صاحب رحمه الله، مولانا غلام الله خان رحمه الله د ورپسې لاړه، او هغو دا مسله حل کړه چې بھئی دا خبره تاسو افراط و تفریط ته مه بیایئ، دیوبند یو نور دی په دنیا کې، دا په محبت تقسیموئ. او نن هم هغه عبارت په خطبات حکیم الاسلام کې موجود دی تحریراً. او دا د اټک والا شیخ عبدالسلام چې دا حضرت عبدالسلام صاحب اټکي چې کوم دی، د یو رساله لیکلو د وروستو وخت کې په دې سنمدال کې یو تقریر و، کې زم تللی و، ما هغې کې د مردان نه یو ملا هم راغلی و، نوم یې هماله ارشد دی، سیاسي ملا و، او دغلته عتیق الرحمن صاحب هم راغلی و. په هغه تقریر کې ما د حضرات مولانا سید الرحمن صاحب هم راغلی و، د جامع اسلامیه محتمم، او دا شیخ عبدالسلام د اټک والا هم راغلی و. ما په هغه تقریر کې دا وایي، ما دا مسله دلته کې حل کړئ، دا خلک دینه غلط رنګ ورکوي ولا، او بیا آینده به دا نسلونه مونږ کې افتراق پیدا شي، فساد به پیدا شي. نو شیخ دغه عبدالسلام صاحب باقاعده یو کتاب پې هم ولیکه، او په هغې کې د قاري طیب صاحب عبارت هم نقل کړه. د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې حیات الانبیا چې کوم دی هغه یو اجماعي مسله ده. هغې کې دا متاخرینو اوس چې کوم راله دو دا تفصیلات شروع کړه، کیفیات بیانوي او افراط و تفریط نه کار اخلي، او صرف خپل سټیج او خېټه جاه طلبۍ او د مال طلبۍ بازار یې ګرم کړ دی، وګرنه دا مسله قاري طیب سے طے کړ ده، او د طرفین نه دستخط یې اخیستی دي، د شیخ غلام الله خان پې هم دستخط دی رحمه الله، او د مولانا خیر محمد صاحب رحمه الله هم پې دستخط دی.
نو چې مشرانو فیصله کړ ده نو بیا چاته دا چې ځان ته دیوبندي وي حق نه رسي چې په هغې کې دننه بیا افراط و تفریط نه کار اخلي او حیا هم پکار ده دا ډېره غټه بې حیایي ده چې د مشر په فیصله باندې تحفظات پیدا کړي یا په هغې کې دننه تحریفات کتاب پیدا کړي باضابطه طور باندې دا تحریر موجود دی نو زما خو دغه عقیده ده چې حیات الانبیاء اجماعي مسله ده په کیفیاتو کې نه ځو بې ادبي ده چې څنګه شارع علیهم السلام ویل دي بس په هغې زموږ ایمان دی او څنګه قاري طیب صاحب هغه عبارت لیکل دی په هغې زموږ اعتماد دی او څنګه چې په دې باندې د مشرانو طرفینو دستخط یې کړي دي په هغې زموږ اعتماد دی باقي دا کم کشران چې افراط و تفریط نه کار اخلي دا حب جاه او د حب مال امراض و بیماره دي نو دې بیمارانو سره هیڅ قسم موږ تعلق نه لرو باقي پاتې شله د سماع موته مسله نو سماع موته مسله که مطلب دا وي چې مړي اوري ما او حاجت هم پوره کوي نو دا خو شرک دی دا خو صحیح خبره نه ده لیکن صرف اورېدو حده پورې دا یو اختلافي مسله ده صحابو کې دې کې اختلاف شوی دی وروستو شوی دی مخکې شوی دی نو چې دا یو اختلافي مسله ده نو په دې کې زموږ توقف دی لکه د قاسم نانوتوي رحمه الله عبارت موجود دی چې حضرت وی چې زما په دې مسله کې توقف دی که زه مړ شلم او مرګ نه وروسته مې واورېده نو بس د سما قایل به شم که ومې نه اورېده نو د عدم سما قایل یم باقي د دغه دوه مسلو نه ماوره هیڅ مسله زموږ ترمنځ اختلافي نشته دا زموږ اساتذه دي او موږ برابر د دوی احترام ساتو او کوم خلک چې افراط و تفریط نه کار اخلي او دا نوي نسل ته یو داسې پیغام ورکوي چې دا مشران هم داسې وو دا ډېر اشر الناس تحت ادیم السما مصدق دي د دو ایمان بالیوم الاخره نشته دی ټوله مرګ دی او سبا د مرګ نه وروسته به حساب کیږي دیوبندیت تقسیمول نه دي پکار نو دی وجه نه دا سند بیانول انتهایی ضروری دي سبحان الله او هر ګلې را رنگ بوی دیگر است هر ګل خپل یو خوشبو لري شیخ دا شفدر خپل خوشبو لري او شیخ طاهر خپل یو خوشبو لري او باقی تحقیقی مسائل تفردات یا ځنې اولا او غیر اولا او راجح مرجو مسائل دا خو ډېر د مخکې نه اختلافي را روانې دي دا چې دی نو دومره نه دي چې دا موږ یو بنیاد وګرځوو په دې باندې موږ داسې یو نفرت په یو اداره او یو جماعت کې پیدا کړو یو خدا خبره ده چې سند ډېر ضروری دی او وضاحت د دې اشکال ما دلته کې وکړه بیا دویمه خبره دا ده چې دا سند بیانول ځکه ضروری دي چې نن سبا داسې طالبان ملایان پیدا شي دي چې ټوکړې د بنوري ټاون خوړلي او ټوکړې د دارالعلوم کراچۍ خوړلي او ټوکړې د حقانیه خوړلي او ټوکړې د نصرت العلوم خوړلي او بیا هغې نه وروسته بیت د غامیدي په لاس کړی او بیت د ذاکر نایک په لاس کړی او بیت د فراتنا شاه هاشمی په لاس کړی او بیت د قرضاوي په لاس کړی او بیت د یو بل په لاس کړی الی آخر علی هذا القیاس نو دا خو ډېر لوی خیانت دی چې هلکه تا د نهمیر نه واخله تر دوره حدیث پورې ډوډۍ دې هم د دغه مدرسې وخوړله سند دې هم واغسته بیا د سند کې دننه چې څومره اکابر دي په باره ستا په سند کې د ټولو سره د خیانت وکړه او دغه ادارې سره د خیانت وکړو او بیا خپل ځان منسوب کوي دغه ادارې ته چې خلک اعتماد پیدا کړي چې دی فاضل دی د پلانۍ دی د اشرفیې فاضل دی نو اشرفي فاضل خو دی خو د اشرفي په سند باندې نه دی د اشرفیه په سند کې دننه چې کوم اکابر دی د هغو باغي دی نو لذا دا سرګندول پکار دی اوس لتستبین سبیل المجرمین چې داسې مجرم سرګند شي او بربند شي چې خلک ترنه بچ شي دا خبره مې ځکه وکړه خفه نه شئ زه دا تبلیغ نظام په دنیا کې خلافت باطنه ګڼم او با علی وجه البصیره ګڼم او دا یو عالمگیر خلافت دی خلافت باطنه یعنی دا مکی دور چې کوم د دعوت او د تعلیم په لارې په وجود کې راغل دی زما دا شرح صدر دی په دې باندې او لس غنټې په دې بحث دلایلو سره کولی شم ملګرو ته وایم چې به په دې مذاکره کې دی
ملګري سستی او دغه طلب ولري نو څه خبره وکړو بې طلب ته خو جواب هم دی ورکول پکار نو زه دا وړې وړې خانقاګانې دي لکه کربوغي شریف والو خانقاه ده دا هزاروي صاحب په پنډه کې د خانقاه ده اپله خواجه صاحب خانقاه ده په دې سند کې به ځینې خانقاګانې دا هم خلافت باطنه دي د دوی موږ احترام ساتو او دوی خپل یو دایره کې ډېر اوچت کار کوي معلوم خلک دی لیکن ځینې دا تبلیغ چې دا یو عالمگیر موږ خانقاه ګڼو عالمگیر خلافت باطنه موږ ګڼو چې دا د دعوت او تعلیم په لارې وجود کې راغلی دی په دې اواخرو کې په تبلیغ کې یو قصه شروع شوه زه د اولې ورځې نه شیخ سعد سره او نظام الدین مرکز سره یم مور عبدالله تبلیغیانو او په ماشومتوب کې مې اول کتاب چې د اردو ویل دی نو فضایل اعمال مې دی قاضي محمد زمان نه ویل دی او قاضي صاحب مونږ په علاقه کې دغه نه مې دا کتاب اردو کې اول ویل دی او په ټول طالبګرۍ کې مې نصرت او گشتونه کړي دي بیا په 88 کې مې اوله چیله لګول د هغه مکران کې 90 کې مې کال لګول دی او محبت سره ساتم یقین مې دی هیڅ قسم تذبذب نه لرم لیکن کله چې دا قصې راوچته شلې نو زه مخکې شیخ عبدالوهاب صاحب سره وم هغه سره مې محبت او د خلکو شیخ صاحب پسې هم څه داسې خبرې راوچتې کړې هغه وخت کې هم زه شیخ صاحب سره وم او څرګند وم زما هېڅ حیثیت نشته دی خو وم او دویم دا دی چې کله دا نورې خبرې را پیدا شوې نو د شیخ صاحب سره وم هغه یم اوس دا خو جدا خبره ده چې ویزه راته نه میلاویږي چې لاړ شم په دغه شعبه کې د هغه په لاس بیت وکړم ولې چې نورو شعبو کې نور امیران لرم نو حق منې ګڼم او دونو نورو ته هم دعوت ورکوم چې یاره دا غویمې مه کوئ دا جومات ډېر لوی کار یې کړی دی په دنیا کې او ښه حرکت روان دی د خلکو اصلاح کېږي په ده باندې اعتماد وکړئ نو په دې بنیاد باندې ډېرو خلکو را سره دښمني شروع کړه زما باندې جوماتونه یې بند کړه زما په خلاف پروپاګنډې مو وکړې دا یې مو وویل چې دی د تبلیغ مخالف دی او تبلیغ خلاف دی زه تبلیغ مخالف نه یم نه د تبلیغیانو مخالف یم زه د خلکو مخالف یم چې چا بغاوت کړی دی کومو خلکو چې د نظام الدین د امارت نه لرې شوي دي دا باغیان دي زه دا وایم هؤلاء بغات و نظام الدین دا باغیان دي د امیر نه بغاوت کړی دی دغه امارت قایم شوی دی په دور ابوبکر حساب باندې هم په دور عمر حساب باندې هم په دور عثمان حساب باندې هم په دور علي حساب باندې هم شاه ولی الله په ازالت الخفا کې دا څلورو ادوارو څلور مناهج جدا جدا ښودل دي په هر منهج هغه امیر دی او په هغه مونږ دا نه وایو چې هغه پیغمبر دی نعوذ بالله یا صحابي دی یا داسې جنید بغدادي دی بایزید بستامي دی خو د 15مې صده یو عالم دی مولا دی او یو کار کوي یو درد لري نو دې خبرې منې ډېرو ملګرو ما سره داسې یو ډېر ضد یې وکړو یعنې عناد یې را سره وکړو سړي له بیا سوخ راځي او ډېر هم برداشت وکړه چې یاره دا خبره خو مناسب نه ده نو زما منې جوماتونه بند کړي دي د عربو سره مذاکرې کوي خلکو سره مذاکرې کوي څو کاله زما په جومات باندې جوماتونه یې بند کړي بیا د هغه ورځې یو میاشت هم نه کېږي یو میاشت مخکې دلته یو جومات راغی 15 طالبانو پکې ما شکر وخت ما زه خیر طالبان دي راله دا خو د ما باندې ډېر غټ احسان وکړ نو زیارت پر ورځې راورسېدل نو جمعې پر ورځې ما باقاعده په جمعه کې اعلان مو وکړو چې دا جومات راغلی دی او داسې د دو نصرت وکړی او دا علما دي ټول خو شک کې وم چې دا جومات څنګه د دومره کلونو نه وروسته راغی بیا معلومات وکړو نو چې دا جومات ډایرکټ دلته راغلی دی او دې جومات اصرار و چې موږ به دغه جومات کې کار کوو بل کې نه کوو او ما دا خو څه بل نیت باندې راغلی دي او د هغو د هغه رویې نه مې هم داسې محسوسه کړه چې طالب او تکبر طالب او متکبر دا خو تضاد دی بھائی نو داسې څه متکبرانه انداز کې هغه 15-14 وو نو بس بیا هغه جمعه کې پوه شوم نو بیا مې هغه جمعه په دې لغه عربیه باندې وډزوله او دا لغه عربي نه پورې راپورې ووتلم هغه جمعه به هم انشاءالله په نټ زه راوخېږم
او دا مې ورته وی چې د قرآن ته د رسېدو اوله لار چې د هغه حدیث صحیحه دي، دویم چې د آثار صحابه دي. او مخکې مذاکره کې مې یو درس کې د منې تفصیلات وکړو، دغه بیان مې ورته وکړه. بیا مې هغه یو طالب نه تپوس وکړو، دا تپوس مې مخکې کړی، ما ته کومه درجه وایې؟ وایي زه 4مه درجه وایم. ما کوم کتاب وایې؟ نو ما چې ته شرجامي به وایي، بل کتاب نوم به واخلي. وایي زه خو ابن کثیر وایم. ما 4مه کې خو ابن کثیر نشته دی. وایي نه زمونږ په مدرسه کې ابن کثیر دی. نو ما ابن کثیر خو په رایون کې هم نشته دی، ابن کثیر په نظام الدین کې نشته دی، په 4مه درجه کې ابن کثیر په دیوبند کې نشته دی، ابن کثیر په سهارنپور کې نشته دی. تاسو څنګه؟ وایي زمونږ نصاب دا دی. کم خلق چې د نظام الدین د نصاب تعلیم نه، د دیوبند د نصاب تعلیم نه انحراف کړی دی، دا دغه نصاب باغیان دي. او کوم چې د دارالعلوم دیوبند د فکر نه بغاوت کړی دی، دا د دارالعلوم دیوبند باغیان دي. موږ دا خبره کوو، ځکه بیا خلکو باندې اور لګي، بیا وایي چې دا خبرې دي او هغه خبرې دي. تاسو ځان سم کړئ کنه، تاسو ولې ځان نه سموئ؟ نو دې وجې نه دا سند بیانول به ډېر سخت ضروري دی. نه پورته هر کس به مونږ ګورو چې د فراغت نه وروستو د ماشوم لوی شی زمونږ په مدرسه کې دی، او دې نه وروستو دته د ډیسکو اسلام انجکشن لګېدل دی، او د قرضاوي ډولونه وایي، او د جامعة الوسطیة و تجدید فارمولې مونږ ته ښیي، او د روشنخیالۍ او د ګلاسکو قصې مونږ ته کوي، او د مونږ ته د ډایلاګ او د ون مذهب او د الوحدة المؤتمر لوحدة الانسانیه او وحدة الادیان نه ډکوسلې راوړي. نو دا خلک بربنډول پکار دي لتستبین سبیل چې دغه خلکو موږ سره هېڅ تعلق نشته دی، او د دوی حیثیت څه دی؟ دا د کرایې خلک دی، دا د کرایې خلک دی، په کرایې باندې دا خلک ګرځي را ګرځي. لذا دا سند بیانول ډېر ستر ضروري دي، ځکه مې دا سند بیان کا. نو دا د گذشته 12 نمبر درس گویا چې تتمه مې وکړه اهدا او سند تفسیر کې، دې پسې منهج باندې به بحث کوم ان شاء الله.